अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातिद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अम्मा बाद वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदअल इस्लामु गरीबन व सयऊदु कमा बदअ फतूबा लिल गुरबाए रवाहु मुस्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकतिल मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। दमुज़ टाइम तकरीबन नज़दीक दे मुख्तसर वक्त पाते दे सिर्फ यो दो सलूर खबरे द तकूमा उन्होंने अल्लाह जल्ल शानहू मंगा तासु दी दुनिया के आबस नहीं पैदा करे और मंगा तासु दी दुनिया के अल्लाह सिर्फ द खुराक सकाक द पार नहीं पैदा करे दी दुनिया तरुणों दारुल इम्तिहान वे लिखीगी दारुल अमल तो वे लिखीगी और बे चकल सड़े कब्र तलाशी अगीता हालात बरज़ख वे लिखीगी ददी नरुस्त बेरुणु द आखिरत ज़िंदगी शुरू शी अगीत दारुल जज़ा वे लिखीगी दा दुनिया के चीज़ कम जन तेर करे दे कम जिंदगी री तेरा करे दा दा जिंदगी री खस्ता तेरा कड़ी हुई दा आखिरत जिंदगी बम दे खस्ता हुई और खुदा जिंदगी री खैर न हुई दा आखिरत जिंदगी बम दिखा नहीं हुई उस मंगा उतास हो तो दुनिया ज़िंदगी खस्ता दी तो वे
چې د یو سړي بنګلې وي، ګاډي وي، موټرې وي، جیداد وي، اجره وي، نوکران وي، ټوپک ماران وي، منګه خو ښایسته زندگی په نظر کې دا راځي. لیکن جناب رسول اللہ علیہ السلام فرمائی چا چې زما د طریقو سره محبت وکړو دا خلق به د ټولو نه قیامت کې لومبی زما سره ملاقات کوي، او د رسول الله سره چې څوک ملاقات وکړي هغه به به حوض کوثر اوبس کی، او کله چې حوض کوثر اوبس کی دا سړی به بیا ابدالآباد دپاره تږی نشي. نو ما تاسو ته تېره جمعه هم دا خبره کړې وه چېرې چې دا سړی بیا نه تږی کېږي دا جنت کې چې دا اوبه دي او دا شاد دی او شراب دی او دا د څښلو مشروبات چې کوم دي دا جوسونه دي وغیره چې تږی نه وي نو بیا په دې څه کوي؟ جنت کې تند نشته او نه په جنت کې لوږه شته دی. د جنت نعمتونه چې څوک خوري او یا د جنت مشروبات چې څکي دا به د خوند او د لذت دپاره وي. د ده تنده به په اوبو باندې ماته شي او ابدالآباد دپاره به دته بیا تنده را نه شي. ورونو نن خو موږ او تاسو چې څوک د رسول الله طریقې په ځان کې راولي موږ هغې پورې خاندو. چا چې ګیرې پرېښي او چا چې سنت طریقه باندې مستحب طریقه باندې کپړې کړې وي، څوک چې په سنت طریقه باندې خوراک کوي، څوک چې په سنت طریقه باندې ګرځي، څوک چې په سنت طریقه باندې اوده کېږي دې خلکو ته موږ او تاسو لیوني یو. سرور کائنات آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې اسلام په اول کې خلکو ته ناشنا و. ابو هریرہ سے فرمائی چې رسول اللہ علیہ السلام فرمایل چې اسلام په اول کې خلکو ته ناشنا و لکه نوی کار چې سړی په کلي کې یو څوک شروع کړي بیا ورسره ورو ورو خلک اشنا کېدل، بیا به داسې وخت راشي چې خلک به د اسلام سره ناشنا شي، د اسلام سره به تعلق کم شي، د اسلام سره به محبت کم شي. هغه کسان چې په اول د اسلام کې چا د اسلام خیمه اوچته کړې وه نو هغه غریبانانو. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ دی کسانو د اسلام هغه خیمه اوچته کړه او والې پې دومره وخوړل چې په ورځو ورځو به بېهوشه و، لیکن د خپلې خبرې نه وروسته کېدونکي نه او کله چې قرب قیامت شي نو بیا به دا هغه ټایټ چې کوم دي دا به ورسره ناشنا یو دا غریبانان خلک به د اسلام دا خیمه بیا اوچتوي. رسول الله فرمایي چې دې غریبانانو خلکو دپاره د خوشحالي وي چې د قیامت په ورځ باندې دی به ما سره د ټولو نه لومبی میلاویږي. ورونو غریبانانو خلکو ایمان راوړو، د اسلام خدمت ته تیار شو او اسلام د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسو، لیکن سرداران د مکی، سرداران د قریشو او سرمدار خلک او غټایټ چې کومو دا په اول کې د رسول الله دشمنان وو او اوس هم د رسول الله دشمنان دي او بیا به هم د رسول الله دشمنان وي. ځکه چې اسلام خو دې ته دا نه وایي چې ته شراب وڅښه او یا ته سود وکړه
او یا نور دا د ګناه کارونه چې کوم په دې ملک کې جاري دي اسلام یې د دوی نه منع کوي دا خلک د دوی نه چېرته منع کېدی شي دا د دنیا 15 ورځې ژوند دی سړی په دې الو ځلو کې وي چې زه به د دې بل نه په دولت کې څنګه مخکې شمه زه به د دې بل سړي نه په دولت کې څنګه مخکې شمه لیکن مرګ وله راشي او دا سټ پیرامات کې هغه ارسم پاتې شي بنګلې پاتې شي موټر پاتې شي جایدادونه پاتې شي اوس که چېرته دی په حرامو او په ظلم او په ناروا او په زور باندې د خلکو نه نیولې وي خو د دې نه په قیامت کې د دې په بدله کې ایمان اخیستی کېږي نور خو به د سره څه نه وي نه به ورسره سره زر وي نه به ورسره سپین وي چې د هغې په بدله کې ورکړي دا ظلمونه چې دا خلک کوي د دې یو ورځ د تپوس شته دی رحمان بابا وایي ظالم نه د مظلوم بدله الله اخلي خو خیر دی که یو څو ورځې ماتل شي کومو کسانو چې دنیا کې د رسول الله علیه السلام سنت ژوندي کړه او دوی د خپل ژوند او زندگی ان خپل مړی واده غم خادي چې ورته وایي ګاونډ کلیګري دی د رسول الله په سنتو باندې کړو او رسول الله سنت یې ژوندي کړو نو د یو سنت په عوض کې به الله جل شانه ورته د سلو شهیدانو اجر دې ته اجر انعامي ویلی کېږي یو سړی ته ووایي وایي دې نر نه ټوپ کا 500 روپۍ به درکړم اوس دی کې 500 روپو ټیم نه لګېږي خدا دا اجر چې ورکوي دا د انعام په شکل باندې ورکوي چې دې د فساد په زمانه کې نن وروړه د الله حکمونه ماتېږي په کور کې 6 8 کسان اوده پراته یو سپینګیري په ډډو باندې چې ته خارخ لګېدلی خوب نه ورځي دا جومات ته راشي دا 6 8 اوده پاتې شي دا چې مونځ کوي نو نور راختلی دا چې د جومات نه بېرته واپس لاړ شي نو هغه اوده خلک به راایښوي دا د الله عظیم حکم چې تا مات کړو او دلته دې راغلی 2 رکعته مونځ وکړو اوس په دې باندې د الله نه اته وړه جنتونه غواړې د پښتو یو متل دی وایي زه د پیري نه منم ته ځان له مریدان نیسې الله ته ستا دا عمل قبول نه دی دا کم کار چې تا وکړو ته د دې کور نه راپاسېدې او دا خلک دې اوده پرېښودل دې خلکو ته د الله حکم دې ټیم کې متوجه نه دی دا خلک به دې ټیم کې د الله حکم نه ادا کوي مړه ویې لکان دي د خوب نه وړاندېږي او اوبه کی دا یو بیګار دی سپینګیري به وي وروره یو لیشګیري به په مخ وي دلته موږ مونځ وکړو او دوی به د امبرسري سانډا په شان دی سړک باندې کله لارې یو طرف ته وړي کله بل طرف ته وړي او را روان به نور به راخېږي نور ته به 15 منټه ټیم پاتې نور به یاره نو شو پاسېدی الله به د قیامت کې راپاسوي قیامت کې به دې راپاڅوي ځان ته به دې ودرې د دې دنیا د ژوند به دنه تپوس کوي د دې دنیا د زندګۍ به دنه تپوس کېږي قرآن عظیم کې الله فرمایي کل نفس ذائقة الموت هر د روح والا سیز دې له به مرګ راځي اوس دا مرګ موږ منو چې مرګ شته
خو زما دپاره خو نه دی که نه ستا دپاره ته پرون مړ شوې زه منم چې مرګ شته خو ماله خو نه شته چې څوک مړ شي هغه دپاره و زما دپاره خو مرګ نه شته که چې د زما دپاره مرګ وی نو ما به هم دې مرګ نه تېری کړی وی ستا دپاره دا مرګ وی نو تا به هم دې مرګ نه تېری کړی وی ورونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د قیامت په ورځ به هر یو سړی په خپل ځای باندې ولاړ یو قدم به د ځای نه اوچت نه کي څو پورې چې هغې سره د څلورو خبرو حساب نه وي شوی اول تپوس به ترې کوي چې دا عمر دې په څه کې تېر کړی و ځواني دې په څه کې تېره کړې وه زمونږ نوجوانان بچي چې سهار مانځه ته نشي پاڅېدی نو دا ګرم نه دي ځکه چې دوی ټوله شپه په موبایل باندې ګیمونه کوي او تصویرونه پکې ګوري او ګانې بجانې پکې ګوري دا بربنډې ډمې پکې ګوري نو د شپې د 2 بجو پورې چې په دې شپو کې سړی موبایل ته ګوري او په 3:30 بجې باندې بیا دلته ورته حاجي صاحب په لوسپیکر چغې شروع کړي دا به راپاڅېدی شي دا خو بیا نه شي راپاڅېدی ورونو مخکې به دا بوډاګان چې د ګوړه به یې خرڅه کړه لابړ نو په هغه شپه به یې چېرته سینما وکتله کال کې به یې یو ځل کتله اوس هر سړي ته په جیب کې سینما پرته ده او دې بوډاګانو ګورې پخوا د جومات دونه قدر کوو او د مونځ چې راته به د نسوارو دبلی به یې راواغست او پیزار کې به یې سپلو کې کېښود ستاسو خیال څه دی ته که نه نسوار به جومات ته نه راوړه وایي دا د جومات بېدبي ده اوس دا بربنډې ډمې او دا ډانسونه کوونکي ډمې دا موږ سره په ژبه کې پرتې دي او الله تم سر په سجده باندې کې دی سبحان ربي الاعلی هلته راته په موبایل کې ډمې لګې دي غوبل کوي او موږ په سجده باندې پراته یو تاسو ګورئ د موجوده زمانه کې څومره عذابونه په دې ملک باندې شروع دي څومره تکلیفونه په دې مخلوق باندې را روان دي د حکومت د طرف نه وروره نوي نوي عذابونه را روان دي د اسمان د طرف نه نوي نوي عذابونه را روان دي د ځمکې د طرف نه نوي نوي عذابونه را روان دي دا عذابونه الله دې مخلوق له ولې راوړي دا عذابونه الله دې خلقو له ولې خو مونږ کوي که نه معلومه دا شوه چې ځان له په دې مونځ باندې انسان نشي خلاصېدی الله وایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو څومره په خوږو الفاظو الله وایي لکه سړی چې یو بچي ته وایي اے بچړګوټیا راشه دلته په څومره خوږو الفاظو الله ورته وایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو اب ایمان پرېږدئ ایمان والا تا ته ویما ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین ایمان والاو مکمل په اسلام کې داخل شه مکمل اسلام کم څیزونه چې الله حرام کړي دي حرام وګڼه کم چې حلال کړي دي حلال وګڼه او خپل زندگی د رسول الله د سنت مطابق برابر کا ولا تتبعوا خطوات الشیطان د شیطان د قدمونو تابعداري مکوه چا چې د شیطان د قدمونو تابعداري کړي دا خلک تباه شوي دي دا خلک غرق دي د دې خلکو دنیا هم غرق ده او آخرت هم غرق ده اوس کو دنیا یې ښایسته وي نو ته په دې مه دوکه کېږه ته انګریزانو ته وګوره د هغوی دنیا څومره ښایسته ده د هغوی ارمان الله نه پرېږدي چې څه په زړه الله ورکوي دې ته استدراج ویلی کېږي چې نور هم دا په ګناه کې سخت شي نور هم په دې بدماشۍ کې وردنه نه شي د مسلمان شان دا دی چې د مسلمان به هر یو قدم د رسول الله د سنت مطابق برابر وي
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर दो रूह वाला सीज तब मर्ग राजी और च मर्ग लराशी सुम्मा इलैना तुरजऊन, बे बमंग तरफ तराजी मंगल चिराशी मंगमती बिया ददी दुनिया तपोस को जी अलगा दुनिया त चालू स्ताजन बकम तरीका रवानो आलता होती अल्लाह दा तपोस कई चिता जिंदगी पसकी तेरा कड़े हुआ जमंगा उस्तासु जिंदगी मड़ा को बस आगा तो बुंगटानो मरगिरी तो खुशानो सरलो भी कौनु कम सड़ी खुदा तशपरू नकला कम सड़ी उरज द अल्लाह इबादत नूर खुपरेदा नपली दा पिंज वक्त मुंद जमे द तकबीरुल्लाह सर चाऊ को दा बसोक करी दा द मुसलमान कार दे मंगा गदा बानानो बशम तस्बीह पलास की निवली कसमुना खुलकिम नस्वारम प्राती और दुआ दुआ दरे दरे आड़ो और लगे जिक्र खुदी तन वही दा अशुकान चिकम लगे पर मोबाइल को हम चित लिदली कन अवा क्या गशीन वरकड़ी अखपल माशुकी सर लगे खलक पर तले वने वही जान लगे पर गिंटू गिंटू बांधी लगे नस्तड़े की कमंग तास हुए वैसे मंगता हुए अल्लाह जमंग माशुका उन पर अल्लाह शुकानी रसूलुल्लाह माशुका मंग पर रसूलुल्लाह बांधे शकानी कुरान माशुका मंग पर कुरान बांधे शकानी दादा गप खबर था दा सिर्फ द गप खबर था तदी हकीकत नश्ता सोक छिप अल्लाह बांधे शख्स हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमहुल्लाह नूर गुदवा केदा अगर बाची पर खुदलो और दागा मलंगी इख्तियारवल हो सिर्फ यो खबर तकुम यौरत पे यो जुमात की शपराला मुंजुशद मासुतन अद जुमात खादिम तो बाबा उजा जुमात बंदू में उजा आगो तो यार कैसे मुसाफरे में और परे में रजल तो ये बदशपते रकम पदी जुमात की वही ना बस उजा आखिर जिकार उनुश अनूर तो जुमात खादिमानो ते मवाजो को और दे तो खपोदो सुनो न वनु दा जुमात पलवड़ लांदे पौड़े हुए बदे पौड़ों की लांदी विश्ता लांदी रगड़ी इवी पौड़े से दा सर लगी और डक यो लांदे रवान दे यो पौड़े से सर लगी और डक चाहते तपोसु को इब्राहिम बिन अदहम दुनिया की चित्त तो खुशहाली की मोहरज रागली दा और डीर चित्त खुशहाली होता आराम और सुकून रागले दे आगा वो चियारा माता चिकम आराम और सुकून आगा वक्त की मिला शुवे दे सीधा का पौड़ो नजर दे खादिमान और गुरजो उलमा और दा सर पर मेरे दे पौड़ो सर लगे दो औलाद निज़्म की तरह लमा आगा खुंद उसे कच माता के मर आगली दा माता पबल वक्त की नजर आगली जीता शकान हुई मुँह खुद नस्वार हो शकानी मुँह खुद की अमुना शकानी द द्रोग और द गेबतुनो और द चुगलिया शकानी दा को मंग दरोग वे चमंग द अल्लाह शकानी द अल्लाह चे शकी खुदा की बमनी के ना माशुका चे दे खपला शक तो हुई चे सार न माखाबा पूरे पई वक्त पर उतरेगा नुदा बा पई वक्त पर वलाड़ी और मंग ता चे अल्लाह सवेली दे मंगे कऊ अल्लाह जिस मंग न कम लिबास वाड़ेगा मंग कऊ रसूलुल्लाह चे जमंग न सवाड़ेगा मंग कऊ यो वाक़या रागल किताब के
یو هلک په یو جنۍ باندې عاشق و، جنۍ ورته توجه نه کوله، ډېر وس یې وکړو، آخر ورته وایي چې ته رښتیا په ما باندې عاشق یې، نو ته لاړ شه او خپله مور دې حلاله کړه او د مور سینه دې وشکوه، د هغې زړه په پلیټ کې کېږده او مال یې راوړه، بس به تا سره عاشقي وکړم. هغه په منډه منډه باندې کور ته لاړ، عاشق و که نه، مور یې حلاله کړه، زړه ترې راوویسته او هغه یې په پلیټ کې کېښودو، په منډه منډه را روان دی چې وخت تېر نه شي او خپلې معشوقې ته دا زړه ورسو، لارې کې را پرېوتو، دنده کې وخوړو را پرېوتو، د دې پلیټ نه دا زړه لاندې پرېوتو، د دې زړه نه یو اواز راغی، ورته وایي بچیه خو نه شوې. ده سوچ وکړ چې والله چې ما خو ډېر سخت زیاتې وکړو، د دې مور ما سره دومره مینه ده، د مور ما سره دومره مینه ده چې په دې حالات کې ما ته مور وایي چې خو نه شوې. دغسې مینې چې اویا کره ترې راوالې، نو د الله مینه د خپل مخلوق سره زیاته ده، سره د دې دومره مینې چې الله د عذابونه راولي. د دې مقصد دا دی چې دا خلک ایښ شي او بیدار شي او توبه وباسي. اوس توبې اول خو مونږ توبې ته سازېږو، نو بیا چې ساز شو د توبې چل مونږ له نه راځي، بس دا زمونږ توبه ده، یا الله توبه یا الله توبه، غوږونه ونیسو، بس دا زمونږ ستاسو غټه توبه ده. ورونو لږ شانتې وخت د الله دین له ورکوئ. دې څلورویشتو ګنټو کې دا 4 ګنټې د الله دین له ورکوئ. دې څلورویشتو ګنټو کې 4 ګنټې د الله جل شانه دین له ورکوئ. اوس دې 4 ګنټو کې به الله دومره برکت واچي چې ستا دا ټوله زندګي به الله جل شانه د رسول الله په سنتو باندې برابره کړي. ان قریب دی د حدیث مبارک مفهوم چې رسول الله فرمایي چې کله قرب قیامت چې خلک به د اسلام سره ناشنا شي، حرام به حرام نه پیژني، حلال به حلال نه پیژني، د بې مهاره سانډا په شان به روانې او د هر پټي نه چې خوراک وکړو، د حرامو به څه تمیز نه وي. نو د دې سړي نه به تپوس کېږي چې ستا دنیا کې زندگی په څه تېره کړې وه، څنګه زندگی دې تېره کړې وه، د خواهشاتو دې تېره کړې وه که په سنتو دې تېره کړې وه، په علم باندې دې څومره عمل کړی و. اوس دا علم تا ته نه یادوي چې ته د خلاصې نه سبق شروع کړو، بخاري شریف ته ورسوه او تا نه د دې علم تپوس کېږي. اوس موږ او تاسو په دې باندې عالمانی چې الله شته، الله زمونږ خالق دی، الله زمونږ مالک دی، دې باندې ټول عالمانی کې نه دې نه څوک انکار کوي نه کوي. اوس په دې عالمان شو. رسول الله د الله حق پیغمبر دی، پرې موږ عالمانی. اوس د دې تپوس به کېږي چې دې باندې دې څومره عمل کړی و، دا علم تا حاصل شي، تا په دې باندې څومره عمل وکړو. عمل دې په دې څومره برابر کړ. او بیا به دا تپوس کوي چې مال دې په څه کې ګټلی و. وروره مسلمان نن سبا ښامار دی، زمری ته جوړ شوی د انسانانو غوښې خوري، جیبونه وایي تا سره سب کې ودرېږي مونځ کوي، سود کوي تا سره سب کې ودرېږي مونځونه کوي، دیسي پیسې راغلي بدلوي په دوکو باندې او راځي تا سره په دې سب کې مونځ کوي. اول سب کې ودرېږي او په 2 رکعته مونځ باندې د الله نه اته واړه جنتونه غواړي. الله دې نه دا ټوله باډي غواړي چې دا په سنتو برابره کړه. نبی علیہ السلام خو دې دپاره دنیا ته نه ورالېږلی چې تاسو صرف د نبی علیہ السلام ملاقات وکړئ
او یا صرف په دې نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړو بس خبره ختمه شوه یا دا قرآن دې دپاره رالیږلی چې صرف تلاوت کوئ نه رسول الله علیه السلام تر قیامته پورې یو نقشه پرېښې ده په دې نقشه باندې به ژوند تېری د دې نه به اخوا دې خوا نه وړې د دې قرآن ترجمان دی رسول الله علیه السلام او دا قرآن عظیم د الله خبرې دي دغه ترجمه یې موږ ته کړې ده دې دپاره رسول الله علیه السلام راغلی دی نو الله دې موږ او تاسو له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي دا